وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کور سربراہ چې کوم کس دی چې د کور ټول اختیارات خرچه چول د هغه په لاس کې دي او د کور کوم کسان چې دي نور د مثلا یا زامن دي یا رونه دي هغې مستقل خپل روزګار شته دی ورسره یا د کور کې مثلا ورنداریانې دي د هغې سره سونه ده یا نقد پیسې دي ورسره او هغه دومره دي چې صاحب نصاب دي قربانی پې واجب وي نو که دی د هغې نه پیسې اخلي نو دله جایز دي اخیستل ځکه صاحب نصاب کس به د خپل د قربانۍ پیسې په خپله ورکوي خو که چېرې دی ترې نه اخلي داسې موقع کې پیسې چې یاره تاسو باندې قرباني واجب ده څاروی ما راوستی دی تاسو پکې شریک کوم نو تاسو خپل د حصې پیسې په خپله راکوئ نو بیا جایز ده او که چېرې دی وانخلي پیسې ترې نه نو دا به د ده طرف نه احسان شي د هغې سره نو داسې هم جایز ده چې څاروی دی راولي کومو کسانو باندې قرباني واجب ده هغې ته وایي چې ستاسو د قربانۍ دا د پیسې ما ورکړلې څاروی مې راوستی دی نو ستاسو د هغې قرباني هم وشوله او د ده طرف نه ورسره احسان وشو خو که چېرې دی پیسې اخلي د کومو کسانو چې قرباني واجب وي پې هغې طرف نه دی پیسې هغې نه واخلي د حصې نو جایز دي ورله ناجایز نه دي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کور سربراہ چې کوم کس دی چې د کور ټول اختیارات خرچه چول د هغه په لاس کې دي او د کور کوم کسان چې دي نور د مثلا یا زامن دي یا رونه دي هغې مستقل خپل روزګار شته دی ورسره یا د کور کې مثلا ورنداریانې دي د هغې سره سونه ده یا نقد پیسې دي ورسره او هغه دومره دي چې صاحب نصاب دي قرباني پې واجب وي نو که دی د هغې نه پیسې اخلي نو دله جایز دي اخیستل ځکه صاحب نصاب کس به د خپل د قربانۍ پیسې په خپله ورکوي خو که چېرې دی ترې نه اخلي داسې موقع کې پیسې چې یاره تاسو باندې قرباني واجب ده څاروی ما راوستی دی تاسو پکې شریک کوم نو تاسو خپل د حصې پیسې په خپله راکوئ نو بیا جایز ده او که چېرې دی وانخلي پیسې ترې نه نو دا به د ده طرف نه احسان شي د هغې سره نو داسې هم جایز ده چې څاروی دی راولي کومو کسانو باندې قرباني واجب ده هغې ته وایي چې ستاسو د قربانۍ دا د پیسې ما ورکړلې څاروی مې راوستی دی نو ستاسو د هغې قرباني هم وشوله او د ده طرف نه ورسره احسان وشو خو که چېرې دی پیسې اخلي د کومو کسانو چې قرباني واجب وي پې هغې طرف نه دی پیسې هغې نه واخلي د حصې نو جایز دي ورله ناجایز نه دي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوم کس چې اراده لري د قربانۍ کولو نو د ذوالحجې میاشت د شروع کېدلو نه مخکې نیکونه او ویښته دې واخلي بیا وخته پورې نه دي اخیستل پکار مستحبه مسله ده چې څو پورې قرباني نه وي شوي خو که ویښتو باندې یا په نوکونو باندې مطلب غیر ضروري ویښته دي یا نوکونه دي چې په هغې باندې څلوېښت ورځې اوړېدلي وي نو بیا یې کټ کول واجب دي نو بیا به دې ته نه ګوري بیا به یې کټ کوي که څلوېښت ورځو نه کم تېر شوي بیا دته اختیار دی کټ کوي هم یې خوښه ده که نه یې کټ کوي هم یې خوښه ده که کټ کې ګناه پکې نشته او که کټ نه کړي نو مستحب عمل دی ثواب پکې شته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قربانۍ چې کوم د څاروي شرایط دي هماغه شرایط د عقیقې دپاره هم دي نو د قربانۍ څاروي کې د عقیقې دپاره حصه نیول دا جایز دي که چېرې جینۍ وي نو د هغې دپاره یو حصه که هلک وي د هغې دپاره دوه حصې او د غوښې تقسیم هماغه دی چې کوم ترتیب د قربانۍ دی دغه شانتې ځان ته یې ټوله حصې پرېږدي او که تقسیموي اختیار دی ورته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول خو حاجت نشته دی د موبایل بلولو ته چې کله مونځ په دوران کې بجلي لاړه نو خیر دی په تیارې کې مونځ کول خو څه ګناه نه ده صحابه کرامو به مونځ کو په مسجد نبوي کې او د مونځ په دوران کې به تیارې د وجې نه کله کله داسې وشوه چې د شاته صف والو کسانو صحابه کرامو به د مخکې صف د کسانو په شا باندې تندی راغی سر به یې راغی وجه دا وه چې تیاره وه شروع کې خو د رڼا بندوبست نه په مسجد نبوي کې د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د رڼا بندوبست شوی دی د مسجد دپاره په تیارې کې مونځ کول څه منع نه دي خو د پېښور په دې علاقو کې تصور د خلقو دا جوړ شوی دی چې بالکل بس چې بجلي لاړه شي نو فوراً به رڼاکۍ ګني مونځ نه کېږي نو بیا څه کوي چې د مونځ په دوران کې به جیب نه چې دا موبایل راوباسي یا ټارچ به لئ نو دا عمل کثیر دی او د عمل کثیر سره مونځ فاسد کېږي ها که مثلا داسې یو موبایل دی ساده موبایل دی
یا د ټچ او انډرایډ موبایل له خدا غیر ټارچ په اسانۍ سره په یو ګوته باندې بلی نو بیا خیر دی، خو بیا دا بلول او بیا په ځمکه خودل دا عملی کثیر دی او عملی کثیر سره مفاسدیږي. سحر چې کله اذان شو یا اذان نوی شوی خو چې وخت داخل شي نو تر نور راختو پورې سیوا د دغه 2 رکعات سنتونه د سحر نور هیڅ قسمه نفل نشي کولای، که چاهے صلات الحاجت دي که صلات تسبیح ده، سیوا د دینه چې قضا مزبکی کول شي یا د قران تلاوت کوي لګي سجده تلاوت راشي هغه پکې کول شي. نور نفلونه پکې وخت پورې نه کیږي چې سو پورې د نور نوی راختله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د سحر مزنا متصل ورپسې فرضونه رستو نفل نشي کولای سو پورې چې نور نه راختله، چې نور راوخیږي هغې نه بعد بیا نفل کولی شي. سبا ختلو نه وروستو تر نور راختو ټایمه پورې د فرض مونځ نه مخکې نفل کولی شي نه ترې وروستو کولی شي. چې سبا راوخیږي سبا صادق د دې نه بعد تر نور ختو پورې نفل مونځ نه کېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په خپې باندې آیت قرآني لیکل دا بې ادبي ده، نه داسې نشي کولی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جایز دي د نسوار خرڅول خو کراهت پکې شته دی، جایز دي خو کراهت سره مکروه والی پکې شته دی.